هغه بې اختیاره خبره کې یو خبره د خولې نه دا وتله ځکه اختیار باندې داسې خبرې سړی نه کوي. یو خبره ته دا وتلې ده چې دغه مشرکان دغه بدعتیان مفتیان زه د دې بدعتیانو مشرکانو د سره نه دا مدرسې منم او نه د دې دا فتوی منم او دا مشرکان دي او دا بدعتیان دي او دې کې زه یوم نه منم. ستا دغه شل مدرسې قابل قبول نه دي، ستا دغه شل مفتیان مونږ سره نه منو نه، ستا دغه شل دستاویز زمونږ په نسبت باندې سره نه مسلم نه دي. بیا د داسې مبتدعینو مشرکانو مفتیانو دستاویز او دستخط یې مونږ ته راښودل د هغې زمونږ په نسبت باندې هېڅ حیثیت نشته. دا سړی زه تاسو ته وایم چې دماغي توازن لحاظ سره ټیک ځکه نه دی چې د پنجپیرانو په جماعت کې غټ غټ علما شته که مثال خبره کولو او جواب کولو یا یو کلیپ کولو یا یو مناظره مباحثه کولو نو غټ غټ علما دي خو هغه مخې ته راغلي وکړه. خو دا سړی چې رامخې ته شو دا ماته اندازه وشو چې دا سړی غریب مرفوع القلم دی. دی وایي زه سم نه منم ښځه نه منې نو بس تا خپل کار د موږ خطا باندې په زور نشو منلی. خو صیب دا استاد محترم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه چې د کوم کتاب حواله ورکوي او کومې شل مدرسو فتوا یادوي هغه دا کتاب یادوي. نو مونږ دیوبندیان یو مونږ دیوبندیان مونږ دیوبندیان یو مونږ دیوبندیان نه کوو پروا د چا میدان کې ازمریان یو مونږ دیوبندیان یو مونږ دیوبندیان وای وای مونږ دیوبندیان یو مونږ دیوبندیان. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. زمان محترم کتونکو اوریدونکو سورزونا په سوشل میډیا باندې یو کلیپ چلیږي د پنجپیرانو د یو مجهول شخصیت چې هغه په خپل ویډیو باندې نوم عبدالشکور دیر لیکلی دی. حقیقت کې عبدالشکور د دیر دی او کنه دی دا الله تعالی علم دی. دې نه وړاندې موږ د دا شکلا او د دا صورت نو کتلی او د دې نه وړاندې مخکې د چې دا خبرې هم موږ نه وې اورېدلې. مجهول شخصیت دی کلیپ یې کړی دی نو موږ ویزا اگر چې مجهول دی هغه کلیپ موږ اورېدو. کلیپ کې د کلیپ نه اندازه داسې کېږي چې دا سړی دماغي توازن لحاظ سره هم صحیح نه دی. دماغي توازن کې د دې سړي ماته یقینا ډېر غټ فرق ښکاري. دا خبره دی دا ملګری به د اونه ګڼي خو علاج هم د انسان دا سنت طریقه ده چې علاج انسان کوي او چې دا انسان داسې دماغي توازن لحاظ سره کمزوري پکار چې د خپل علاج وکړي. بهرحال تر اوسه پورې موږ د روغو جواب به کول دا ځل پکې د دې معذور علاج او جواب چې که دا معذوره دی هسې موږ خو خفه کول څوک نه شو کنه. روغي نو هغه که څه وایي مناسب جواب ورکړو موږ چې دی هم پکې خوشحاله شي. خو اوس پکې داسې غریب لږ دماغي توازن لحاظ سره بیمار راغی نو موږ چې دی هم پکې خوشحاله شي کیدای شي الله پاک ورته په دې زموږ په دغه جواب باندې هدایت نصیب کړي. نو موږ دا ځل پکې دا جواب د ناروغه سړي خو به هر حال تاسو په خپل کم ملګرو دا کلیپ د اورېدلې تاسو په خپل اندازه شي چې دا سړی څومره اندازه کې ناروغه دی بیمار دی غریب ناجوړ دی مریض دی. الله پاک دې ورته صحت ورکړي. موږ به دعا وکړو. یو څو خبرې کړې دي په کلیپ کې تضادات تکرار او لا یعنی خبر ډیر دي مقصودی خبرې پکې تقریبا چې بالکل نشته خو بیا هم دا څو خبرې د داسې کړې دي چې اسنه د عوامو ذهن تراشي چې دا یقینا سمې خبرې کړې د هغه خبرو په بنا زه دله یو مختصر څو خبرې جواب ورکوم. اول خبره دا کړې سم مفتیان سو علما صد خلق داسې را لګېدلې چې دا خبره کوي چې پنجپیرانو پسې مونږ نه کېږي او بیا په دلایلو کې دا پیش کوي چې د شلو مدرسو فتوا ده چې پنجپیرانو پسې مونږ نه کېږي. نو څه به دا خبره کېدی شي
لکه دې کوم وخت کې دا بیمار شو د بیمارۍ په دوران کې د اورېدلې د ځان نوې ښکاره شو غالبا د صحت په دوران کې دی عبدالشکور صاحب اورېدلې د خو هغه وخت کې د نه به یاده شوي خو چې کله بیمار شو نو بیا ورته ذهن ته راغله چې دا خبر خو ناشنا خبره ده چې دا مولیانو دا مفتیان کوي چې پنجپیرانو پسې مونځ نه کېږي او د پاکستان د شلو مدرسو فتوا ده نو د بیمارۍ په دوران کې د خوري داسې بې اختیاره څه خبرې وتلې دي هغه بې اختیاره خبره کې یو خبره د خولې نه دا وتله ځکه اختیار باندې داسې خبرې سړی نه کوي یو خبره ته دا وتلې ده چې دغه مشرکان دغه بدعتیان مفتیان زه د دې بدعتیانو مشرکانو د سره نه دا مدرسې منم او نه د دې دا فتوی منم او دا مشرکان دي او دا بدعتیان دي او دې کې زه یوم نه منم دا سړی زه تاسو ته وایم چې دماغي توازن لحاظ سره ټیک ځکه نه دی چې د پنجپیرانو په جماعت کې غټ غټ علما شته که مثال خبره کولو او جواب کولو یا یو کلیپ کولو یا یو مناظره مباحثه کولو نو غټ غټ علما دي خو هغه مخې ته راغلي وکړه خو دا سړی چې رامخې ته شو دا ماته اندازه وشو چې دا سړی غریب مرفوع القلم دی دی وایي زه سم نه منم ښځه نه منې نو بس تا خپل کار د موږ خطا باندې په زور نشو منلی خو صیب دا استاد محترم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه چې د کوم کتاب حواله ورکوي او کومې شل مدرسو فتوا یادوي هغه دا کتاب یادوي عذاب قبر کې صحیح صورت کې منکر کا شرعي حکم او په دې کې د شلو مدرسو فتوا ده دی وایي زه دا مفتیان مشرکان دي او دام نه منم دا مدرسې د مشرکانو دا نه منسې به درته غلط شوي دا ته غلطي د دماغي توازن علاج پکار دی په دې مدرسو کې داسې مدرسې دي چې ستاسو غټ غټ علما د هغې نه فارغ دي من جمله د هغې نه جامع دارالعلوم کراچي دا شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب دی غټه مدرسه ده او ستاسو ډېر مولیان د دې مدرسې نه فارغ دي او ستا مشران یې مني او ته نه منې نو معلومېږي چې بیمار دویم په دې مدرسو کې جامع امداد العلوم درویش صدر مدرسه شیخ الحدیث شهید اسلام حضرت مولانا حسن جان شهید رحمت الله علیه مدرسه ستاسو ډېر غټ عالمان د هغې نه فارغ شوي دي هغه یې مني او ته نه منې نو معلومېږي دا چې بیمار دې نه علاوه ډېرې مدرسې دي زه به تا ته کوم کوم نوم اخلم صاحب رانه کلیپ وګد چې بنورټون مدرسه را او دا شان د مفتی ضروري خان صاحب حسن العلوم مدرسه را دا شان ډېرې مدرسې دي او استاد مولیان هغه مني ته نه مني اوس اوایا پتی ډېرې دي خو مختصرا مې تاسو ته بدري هغه پیش کړي چې ستاسو اکثریت علما هغې ته خپل نسبت کوي هغې کې باقاعده دغې علماو نه سندونه اخیستي او د هغې استادانو په لاس دوی ته مولیان ویلې شوي دي او د دغې مولیانو د وجې نه ستاسو د استادان مولیان دي سند ورته ملو شوی دی هغه یې مني باقاعده دا وایي چې دا حدیث دا کتاب ما د فلان کې شیخ نه ویلی د هغه دغه مدرسو کې استادان دي نو ته مدرسه نه منې هغه یې مني ته مفتیان نه منې هغه یې مني ته ورته مشرکان او کافران او بدعتیان وي او هغه یې ورته اهل حق او علما نیکان خلق وي نو چې تی ورته وی او ته یو مجهول شخصیت نو معلومېږي دا چې دا ستا د مشرانو خبر نه دا ستا خبرې دي او ته لہذا خپل علاج وکړه بیمار نو دا خبره ساده بیماری ده بل خبره دی کوي وای دا مفتیان چې کله په بیان کې وي چې د دې شلو مدرسو فتوا دا عوامو ته زویم چې هغه دي د دلیل مطالبه کې ساده سریه تا هغه چاته دا خبره کو چې هغه نه پیږي هر سړی ستا پشان کو جاخیل نی چې ته زما پشان دا ټول خلق لالاګان دی او زه چې وته سویم نو دا چې بدی وای چې د علم غیر را کول او کړی دی دا څنګه ده سیبا ته مرفوع القلم تاسو سره سنشتا او مرفوع القلم باندې خو هغه شریعت حدودم نی شریعت واغې باندې هغه تکلیف نه ورچی نو لہذا برای مهرباني خپکیګم خو علاج وک بیا دی وای دا چې چل بکو مناظره بکو مباحثه بکو اسه مجادله بنکو سم خبره بکو او مناظره بکو او تا ته زما چیلنج او تا ته زما تحدي دی او شل پیری خو په دې خپل یو لس من تکلیف کې ویلې چې لګم یو لس پیری به تقریبا ویلې چې تا ته زما چیلنج او تا ته زما تحدي او تا ته زما چیلنج او دا خبره ووري دا خبره یاد دا الله بنده چې ته سړی ته خبره مې تابع کړي خټول دا سکړي اخیره کې زه پیشن دا سړی غریب مرفوع القلم دی بیا دې د مناظرې خبره کړې زما ذهن کې یو خبره رااله
ما چې کله دا کلیپ پورې زما ذهن کې راغی چې دا سړی ځان نه مناظر اسلام جوړول غواړي. اوس د یو کلیپ وکړو، سبا به دی بل کلیپ وکړي، بل کلیپ وکړي، ځکه ویلي دي زه به تفصیلي کلیپ کوم، لکه تفصیلي کنزل او دا شرک او کفر فتوی به لګوم او دا ګډې وډې به ویم تفصیلي، ځکه دې وخت کې راده لږې ویلي 10 منټې اولې ویلي ښځه تفصیلي به تکې خو تقریبا یو دوه درې چیرې نور وکړو نو دا راته وایم خیر دی. سوشل میډیا د مشهورېدو دپاره تا دغه طریقې اختیار کړه، سره دین خدمت وکړه، ځان مشهور کړه او که نه خامخا ځان مشهورې نو کېدی شي تا ته مناظر اسلام وویلی شي او یا کېدی شي خپل جماعت طرف ته ته وتړلی شي. ستاسو په جماعت کې ډېر داسې سر به یې اوچت کړو خو چې مشران به پرې خبر شي چې دا سړی د جماعت بدنامي کوي نو هغه به یې زر وتړو. دا شان دوه درې شته خو نومې نه هغه یې تړلي دي. که مثال خامخا ستاسو د جماعت ملګري مناظره کوي الحمدلله مشران ستاسو هم شته، زمونږ هم شته، ستاسو د جماعت مشران شته، تحقیقاتي کمیټې ستاسو شته، مولیان دي، مفتیان دي، هغوی د مناظرې خبره کوي ته ولې کوې؟ ته پکې چا نماینده شمار کړې؟ او که زه ناست یم الحمدلله زه د خپل استاد محترم د طرف نه به حیثیت د نماینده تا ته جواب کوم، زه تا ته خپل ذاتي شخصي طریقې سره جواب نه کوم، نماینده په حیثیت کوم چې دا درته خبر در کوم چې ګورې موږ الحمدلله نمایندګان تیار دي، مناظرې هر وخت کې کوي، خو ستاسو جماعت د مناظرو شته، غټ علما مو شته، مشران در کې شته، نو هغوی دې خبرې کوي ته ولې کوې؟ او طریقه هم زده کړه. که مثال ته یو کلیپ کول غواړې د یو عالم ته د مناظرې دعوت ورکول غواړې نو طریقه دا نه چې ته به خپله راپاس یو شرک دی او کفر دی او تحدید او چیلنج دی، دا طریقه نه. طریقه دا وي چې ته وایې مثال زه د مفتي توصیف احمد صاحب د هغه نه نماینده یم، د هغه معاون یم، د هغه په مشوره باندې زما دا خبره تاسو ته ده، نو که مثال هغې ترتیب موږ برابرو نو موږ به مفتي توصیف احمد صاحب سره ستاسو خبرې کوو او د مناظرې هغه ترتیب برابرو. خو داسې خو نه چې هر یو کج عاقل لم یبل دې راپاسي او هغه دې وایي زما مناظره او زه به تا ته مناظره کې داخل ته به موږ ته څه وښې ته مرفوع القلم یې. دا کار د میدان د مناظرې د علماو دی او د هغې نه د الله په فضل ته خالي. نو برای مهرباني دا کلیپ تا کړی دا د سنجیدګۍ نه خلاف دی. او که مثال خامخا ته د دیسیس شایقې نو خپل علماو سره په دې باب کې اول خبر وکړه، ته د مناظرې چیلنج ورکې، تحدي ورکې. الحمدلله نوجوانان اخناق طلبه دیوبند دا جماعت د عقایدو علماء دیوبند محافظ جماعت دی، خدمت کې الحمدلله هر چا سره کوي، تا سره هم کولی شو، خو د خپل جماعت د نماینده د خپل استادانو د نماینده په حیثیت باندې ته مخې ته راشه او که داسې نو داسې کلیپونه کوه. مناظر اسلام به خیالي د سوشل میډیا تر حده پورې شي، خو میدان د خپلو ملګرو کې به کیدی شي ته بیا پابند کړی شي. نو برای مهرباني داسې کلیپ چې کې د خپل ملګرو سره مشوره کوه او کوم علماو کوم نیکان خلکو ته د دې عبدالشکور صاحب په دې کلیپ باندې تکلیف رسیدلی نو ملګرو تاسو خفه کیږئ مه، دا غریب معذوره دی او معذور خو غیر مکلف خلق دی، دا مرفوع القلم دی، د ده دماغي توازن کې لږ غوندې مسله ښکاري. الله پاک دې وکړي چې دا ټیک شي او الله پاک دې ورته هدایت نصیب کړي. او الحمدلله زمونږ د علماء دیوبند چې کوم پاک جماعت د عقایدو نظریاتو او الحمدلله زمونږ مذهب حنفي الحمدلله په دې موږ د الله پاک نه مطمئن یو، د الله پاک شکر گزار یو چې الله پاک موږ ته د پاک جماعت اهل سنت او علماء دیوبند مذهب حنفي نصیب کړي. الله دې موږ ته په دې استقامت نصیب کړي او الله پاک د داسې لیونو د داسې مرفوع القلم مسلمانان د شر نه د فتنې نه وساتي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.